حمد وای د محمود د محمود ثنا وای صفات وای. دا په مقابل د نعمت کې هم کېدای شي، په مقابل د غیر نعمت کې کېدای شي. دا مطلب چې که محمود په حامد نعمتونه کړي یا که نه، دا مطلق شو. مطلق یې عام ده، نعمت کېدای شي غیر نعمت. یا دا مطلب ده چې دغه جمال چې ده په حمد کې، چې ته ثنا وایې د محمود، هو ثنا باللسان، په ژبې ثنا وایې، دا ژبې باندې ته جمال ذکر کیا، حسن ذکر کیا د محمود. دا جمال عام ده، که نعمت قبیلې نه یا که نه. لکه ته زید علم بیان کې، دا تا د جمال بیان کړ، نو علم د زید دا نعمت قبیلې نه ده. اته زید ثنا ووایه، جمال یې ووایه، خو د سخاوت بیان کې، دا سخاوت جمال ده کنه، دا صفت ده، خو دا سخاوت نعمت قبیلې نه ده. نو اصل دا ده چې د حمد او شکر منځ کې نسبت بیانوي، چې دوی څه نسبت ده، څه تعلق دی د خپل منځ کې. نو دا وایي چې مورد د حمد خاص ده. مورد بنا چې کوم ځینه حمد ظاهریږي، او خو خوله ده، ژبه ده، ځکه حمد کول ده. نو مورد د حمد خاص ده، ژبې باندې به وایي. چې دا حامد د محمود جمال وایي، ثنا وایي، مطلق عام ده. یعنې دا معنی چې محمود حامد سره نعمت کړی یا که نه یې کړی، یا دا معنی، یا دغه جمال چې ته حمد وایې، د محمود جمال ذکر کیا، حسن ذکر کیا، دا نعمت قبیلې نه وي، لکه سخاوت. لکه نعمت قبیلې نه نه، یا حسن وي لکه علم. دا شکر هغه مورد عام ده. شکر تعظیم ته وایي د منعم، چې کوم سړي تا سره انعام کړی، کوم ذات تا سره انعام کړی، هغه تعظیم ته وکړي، احترام یې وکړي. خو دا احترام یې که په ژبې کې صفتونه یې ووایي، که زړه باندې کې یعنې زړه کې د احترام ساتي، د باره کې ښه عقیده ساتي. که نه په ارکانو یې د ثنا تعظیم کیا، لکه رکوع سجده یا سلام مثلا، لاس په تندي باندې کېدی. دا شکر مورد عام ده. یعنی شکر ظاهریږي، مورد معنی چې کوم ځینه ده ظاهریږي. شکر مورد چې ده عام ده، ژبه کېدای شي چې ته تعظیم د منعم وکړې، چې چا تا سره انعام کړی ده، احترام یې وکړې په ژبې، یعنې په ژبې صفتونه ووایې، په زړه کې د ښه عقیده وساتې، د ښو صفاتو، چې دا قیمتي سړی ده مثلا. دعا یا په ارکانو سره ادا کې، اعضاو سره. دا د شکر مورد ده، ایو تعلق د شکر ده. یعنی منعم، یعنی ته چې د منعم تعظیم کیا، چې تا باندې احسان کړی ده، د تعلق په خاص دې سره ای، چې دا منعم چې ده، دا منعم چې ده، د به تا سره احسانات کړي، د به تا ته نعمتونه در کړي، مطلق خاص. اوس دا داسې کار کوي چې تعریف ته حمد کې چې کوم خاص تا دا مخکې کوي، چې کوم عام ده دا وروسته کوي. بیا په شکر کې چې کوم خاص تا عام مخکې کوي، چې کوم عام ده وروسته کوي. هر یو کې خاص مخکې کوي، عام مخکې کوي، وروسته کوي. وګوره حمد کې مورد خاص و، یعنی حمد چا نه ظاهریږي، مورد باندې چا نه چې ظاهریږي، خو خوله وه، ژبه وه، دا مورد خاص ده. او مطلق خو یې عام ده. که د محمود حامد سره نعمت کړی یا که نه، نو مطلق یې عام، مورد خاص. نو د خاص مخکې که، عام یې وروسته که. څنګه یې ویله؟ په مورد الحمد، چا نه چې حمد ظاهریږي، ثنا لا یکونه الا بلسان، دا به نه مګر په ژبه به وي. ته ګوره مورد یې ژبه ده، دا یې مخکې کړه، دا خاص یې مخکې که، مورد خاص ده. او مطلق خو یې عام و که نه، نعمت وي یا نه، آی وروسته که. و متعلق ته حمد، یعنی حمد چې چا سره تعلق ده،
تعلق خو نعمت سره یا غیر نعمت سره، یعنی جمال یا نعمت یا نه نعمت. و متعلق ته دی حمد یکونو نعمت و غیره، نعمت هم کېدای شي غیر نعمت هم کېدای شي. یعنی دغه جمال چې کوم تا ذکر کړی د محمود دا نعمت هم کېدای شي غیر نعمت کېدای شي. سخاوت نعمت ته دا جمال ده، او علم دام جمال ده، خو نعمت خو نه ده کنه. دا شو یعنی تا پر نه ده نعمت، تا پر خو نعمت ته چې ته محمود او تا علم کړی ده، خو ما پر خو نه ده نعمت. ځکه وایي په مورد الحمد جای د ظهور د حمد لا یکون الا بلسان، دا بنی مگر جبه وي. و متعلقه دا حمد متعلق څه ده یکون نعمت و غیره، نعمت هم کېدای شي غیر نعمت هم کېدای شي. و متعلق شکر لا یکون الا نعمت، د شکر متعلق څه ده دا به صرف نعمتي. ګوره دا خاص مخکې کړ، یې شکر تعلق په نعمت سره چې منعم به منعم علی باندې چې ته تا باندې نعمت کړی ده، منعم به منعم علی باندې نعمت خامخا کړی، نو متعلق تی شکر خاص ده صرف نعمت. و متعلق شکر لا یکون الا النعمت، متعلق تی شکر چې ته تعظیم کیا دی منعم چې چا تا سره احسان کړی ده ته تعظیم کوي. اده تعلق په لا یکون الا النعمت، اده تعلق په نعمت سره چې منعم با په منعم علی باندې نعمت کړی. دا ګوره خاص مخکې کړ عام ورسته کړ. و مورده چې چانه شکر ظاهریږي یکون لسان و غیره، جبه کېدای شي و غیره غیر جبه کېدای شي، زړه کېدای شي، ارکان کېدای شي. دا یې بیان ته وکړ. اوس مورد د حمد خاص او مورد د شکر عام، دو کې مخصوص مطلق شد. مورد د حمد خاص او خاص جبه، مورد د شکر عام ده، جبه کېدای شي غیر جبه کېدای شي، زړه کېدای شي، لاسونه کېدای شي. دا مورد شد. نو مورد د حمد خاص ده او مورد د شکر عام ده، نو دو کې مخصوص مطلق شد. حمد خاص مطلق ده، شکر عام مطلق ده. څنګه چې ته چا په ژبې ثنا ووایې او نعمت یې تر سره کړی وي، نو دا شکر حمد شه، ځکه په ژبې دې وویلی که نه، نعمت یې کړی یا یې نه کړی دلته یې کړی وي. مطالعه کې نعمت کېدای شي که نه نه دی، خو تا د چا ثنا ویله په ژبې او نعمت یې تا سره کړی ده، نو دا حمد شه خاص شه. محمد ذکر شه چې په ژبې دې ثنا ویله نعمتي مقابله کې ده. او شکر ده، شکر ولې ده ځکه شکر په ژبې کېدای شي خو چې نعمتي مقابله کې وي، دلته نعمت مقابله کې ده. نو په ژبې دې چې ثنا ویله تعظیم دې ذکر کړ، دا حمد ده ځکه ژبې باندې ده، نعمتي مقابله کې. او شکر ده ځکه شکر خو په ژبې هم کېدای شي، په زړه هم کېدای شي، په ارکانو هم کېدای شي، او دلته نعمت مقابله کې ده، نو شکر شه. نو چې حمد راغی شکر راغی، یو دا مدد اجتماع شو، دواړه شو. او شکر به وي حمد به نه. څنګه داسې چې ته چا ثنا ووایې خو په خولې نه وایې، په زړه یې ووایې، تعظیم وکړې یا یې په ارکانو وکړې، نعمتي مقابلې کې وي، نو دا شکر ده. اوس ځکه تا تعظیم وکړه په زړه یا مثلا په رکوع یا په سجدې، نو شکر تا د تعظیم تا وکړه په زړه دې وکړه، نعمتي مقابلې کې ده، نو شکر شه. شکر راغی، حمد نه راغی، ځکه حمد خو په ژبې یې که نه، ادا خو په ژبې نه ده. نو شکر په پوهېږو که نه، نو شکر عام شه، حمد څه شه خاص شه. حاجي دا ښه نسبت پشي. اوس وایي فالحمد عام من الشکر باعتبار المتعلق وخص باعتبار المورد والشکر بالعکس. اوس نسبت ته بیانوي، نسبت دا بیانوي چې حمد
شکر نه عام ده په اعتبار د متعلق سره، ځکه متعلق ته حمد نعمت هم کېدای شي، غیر نعمت هم کېدای شي. نو متعلق ته حمد عام ده، نعمت کېدای شي غیر نعمت. نو حمد عام ده شکر نه په اعتبار د متعلق سره. خاص ته شکر نه په اعتبار د مورد سره، ځکه مورد ژبه ده، شکر والمورد خو عام ده. شکر د دې عکس ته، یعنی څه معنا؟ شکر کې مورد عام ده، ژبه کېدای شي، زړه کېدای شي، او متعلق کې خاص ده چې خالی نعمت ته. فالحمد عام دا نسبت بیانې حمد شکر مند کې. فالحمد عام، حمد عام مطلق ته شکر نه بیدبار المتعلق په اعتبار متعلق سره، ځکه متعلق کې نعمت هم کېدای شي، غیر نعمت هم کېدای شي، عام شو او عام مطلق شي، یعنی مطلقاً عام ده، نعمت کېدای شي غیر نعمت. شکر والخو خاص ده، خالی نعمت پي. واخص باعتبار المورد، دا حمد خاص ده په اعتبار مورد سره، اخص مطلق ده، یعنی صرف خاص ده، خالی جبه ده. شکر عام ده، جبه کېدای شي، زړه کېدای شي، ارکان کېدای شي. فالحمد عام من الشکر، حمد شکر نه عام شه په اعتبار متعلق سره چې نعمت کېدای شي غیر نعمت. نو حمد عام مطلق شه، مطلق عام ده. شکر مطلق خاص ده په اعتبار مورد، هغه خالی جبه ده، هغه عام ده، جبه کېدای شي، زړه کېدای شي. نو دا عام مطلق شه، هغه خاص مطلق شه، من وجه نه شه، خاص مطلق. صرف په جبه بیا کې حمد، نو مورد خاص ده. شکر عام ده په اعتبار مورد، په جبه کې دا شی په زړه، نو دا صرف عام شه، صرف خاص شه. الحمد عام من الشکر، حمد عام ده شکر نه باعتبار المتعلق په اعتبار متعلق سره، ان نعمت غیر نعمت. واخص باعتبار المورد، خاص ده په اعتبار د مورد سره، په اعتبار د جای د ظهور سره چې لسان ده صرف. و شکر بالعکس، شکر بالعکس ده، ان شکر خاص ده په اعتبار د متعلق سره چې خالی نعمت مقابله کې وي. عام ده په اعتبار د مورد سره، مورد عام ده، په جبه ویل شي، په زړه ویل شي، په اندامونه ویل شي. په پوه شئ په خبره. والله اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، والعدول للجملة الاسمية للدلالة على الدوام والثبات. وسدا سویلو الحمد لله، ان الحمد مبتدا و لله خبرو، لام د اختصاص و، یعنی حمد خاص ته رب سره، ځکه حمد خو په صفات وي، صفات خو خالي د رب دي، مونږ خو صفات نشته، مجازي غوندې دي، هغه رب را کړي دي، اراده، علم، فلان فلان، دا خو مجازي صفات دي، حقیقي نه دي، او بیا عطایي دي، رب طرف نه دي. نو حمد لله خاص الله سره ده، ځکه حمد صفاتو باندې، صفات صرف رب پاره دي. اوس دې کې مجلس ته کوي، لفظ د الله مبارک کې دې کې مجلس کې دا وایي چې دا حمد څه ده، دا الله څه ده، دا اسمون، دا اسم ده، صفت نه ده. دا الله لفظ مبارک اسم ده، صفاتو نه ده. خجی اسم و صفت کې څه فرق ده؟ اسم و صفت کې دا فرق ده چې صفت مفهومی کلی وي، هغه کلی وي، آپ ډیرو سادي کېدای شي. اسم کې تخصیص دی، اسم مقابل دی صفت چې ده کې تخصیصي. نو دلته الله نام مبارک اسم ده، ده کې تخصیص ده، وضع د لپاره د ذات خاص چې الله ده. نو صفت کلی ده، اسم جزئی ده، د صفت په مقابل کې اسم ذات پر وضع ده، یو متعین ذات پر وضع ده. صفت کې او مفهومی کلی ده، هغه وصفي معنا پرته ای، لکه ضارب وصفي معنا ده، چا پر چې ضربي، اته کې ده شي، زکه ده بل کې ده کلی ده. اسم د صفت په مقابله کې دیته وای چې یو متعین ذات پر وضع دا شو. اوس دلته اسم نه مراد د صفت مقابله کې ده، یعنی دا لفظ د الله صفاتونه نه ده چې دا په ډیرو سادي کېږي.
کلی نه ده چې په ډېرو ساده کېږي چې دا صفتي لکه ضارب صفت ته من له ضرب چا پر چې ضربي اته کېدای شي زه کېدای شي په ډېرو ساده کېږي لفظ د الله نه دی صفت په شان د ضارب بلکې دا وضع د لپاره د ذات معین اسم شو یو اوس چا پر نام ده چا پر وضع ده کم ذات پر وضع ده وصفي معنا نه ده خاص حقیقت پر وضع ده وی هغه حقیقت پر وضع ده الواجب الوجود چې جو وجود ضروری وي وجود یې ضروری وي یعنی بل چا طرف نه نه داسې نه چې وجود بل چا وري واجبي وجود دی چې بل چا وري بیا خو ممکن شي او واجب دی ته وایي چې بل چا طرف نه نه نو چې بل چا طرف نه نه خو بل چا ته محتاج نه شو وجود چې بل چا ته محتاج نه شو خو واجب شو کنه واجب دی ته وایي چې چاته محتاج نه نو الله نام دا ذات حقیقت پر واجب الوجود چې وجود واجب ده واجب معنا ده چې دا نه د منصوب علت ته بل چاله وجه نه ده چې بل چاله وجه بیا ممکن ورته وایي لکه موږ تاسو ممکنو بل چاله وجه موږ ته دا وجود بل چا را ده ممکنو امکان ده مونږ کې سلب ضرورت الوجود مونږ وجود نه ده ضروري که مونږ وجود ضروري وی بیا مونږ همیشه موجودو و سلب ضرورت العدم عدم مو نه ده ضروري که مونږ عدم ضروري وی بیا به همیشه معدومو نو مونږ نه همیشه موجودو نه همیشه معدومو که وجود راځي غیر لوجه راځي یعنی علت مونږ ته وجود راکوي چې دې ته ضرورت غیري وایي که عدم مونږ کې راځي هم غیر لوجه راځي چې علت مونږ ته عدم راکوي نه وجود مونږ ذاتی صفت ته انا عدم مونږ ذاتی صفت ته که دا وجود د ذات صفت وی دا د ذات تقاضا وی بیا به مونږ همیشه موجودو که مونږ د عدم ذات صفت وی بیا به همیشه معدومو حالانکه مونږ کله موجودو کله معدومو معلومه شي چې دا وجود نه ده واجب نه ده ضروري دا غیر لوجه ده علت لوجه ده انا معدم خپل ده هم د ذات تقاضا نه ده هم غیر لوجه ده چې علت ده علت عدم راکوي وجود راکوي که دا مونږ وجود ذات تقاضا وی یا به مونږ همیشه موجودو ځکه ذات تقاضا نه بدلیږي که مونږ عدم ذات تقاضا وی یعنی مونږ حقیقت تقاضا عدم وی یا به همیشه معدومو ځکه ذات تقاضا نه بدلیږي خو مونږ ممکنو نه وجود ذات تقاضا ده نه عدم ذات تقاضا ده یو ممکنو نه مونږ وجود عین ذات ته یا مونږ عین ذات وجود نه ده وجود خو جاهل راکې علت نه مونږ عدم عین ذات ته چې مونږ ذات عدم ده داسې نه ده نه داسې چې مونږ وجود عین ذات ته عین حقیقت ته ولی که وجود عین حقیقت وی بیا به همیشه موجودو که عدم عین حقیقت وی بیا به همیشه معدومو لہذا مونږ کې وجود علت لوجه راځي عدم علت لوجه راځي ایو واجب تعالی ده او واجب الوجود ده ای وجب وجوده وجود واجب ده ضروری ده ولی ځکه دا وجود غیر لوجه نه ده دا وجود علت نه ده ورکړی غیر لوجه نه ده چې نه واجب دا وجود عین دی الله ذات ته د الله کوم حقیقت ته دا په خپل وجود ده غیر لوجه نه ده چې غیر ته نه منسوب نو ممکن نه ده نه داسې وي ده و اسم للذات دا اسم دا وضع د لپاره د ذات حقیقت پر وضع ده خو کوم حقیقت الواجب الوجود وجب وجودو داسې حقیقت وجب وجودو چې وجود واجب ده وجود واجب دا معنا چې علت له وجه نه ده دا عین دی الله حقیقت ته المستحق لجمیع المحامد اده حقدار د ټولو صفاتو عدالت ورسره وایه اده منزه د نقایصونه نقصانات نشته پکې نقصانات خو ممکن کی وي ولی ممکن نه وجود خپلی نه یو کمال خپلی خو څه نقصانات دي اده خو حقدار د ټولو صفاتو ده ټول کمالات د سره دي
نو دا نقایصونه پاک ده. اسمون دا اسم ده، وضع ده، صفت نه ده چې کلی وي، وضع ده، ذات متعین پاره چې داسې ذات حقیقت الواجب الوجود وجب وجودو چې وجود واجب ده، علت له وجه نه ده، عین ذات ده. المستحق لجمیع المحامد دا حقدار د ټولو صفاتو ده، نقص پکې نشته، نقص محال ده. لکه چا کې چې نقص یا خو ممکن وي، کمال نه ورسره بیا محتاجی. دا تعریف ته او دلته ورسره وایي المنزه عن النقائص، هر نقص نه پاک تا چې ټول کمالات ورسره دي خو نقص نه پاک تا. نقص چې چا کې وي هغه بیا ممکني محتاجی بیا. دا تعریف وکړو. اوس دا مسله ده دلته چې دا جزئی ده که کلی ده. دا لفظ دی الله جزئی ده که کلی ده. بعضې داسې وایي چېرې دا اسم دا کلی ده، ځکه اسم کلی پاره راځي جزئی پاره راځي، نو دا اسم د کلی ده. څنګه کلی ده؟ ځکه وضع د ذات پاره، ذات کلی ده، ذات من حقیقت. واجب الوجود وجب وجودو چې وجود ضروری وي خو دا کلی ده. المستحق لجمیع المحامد چې حقدار د ټولو صفاتو وي دا کلی ده. نو کلی پاره دا وضع ده. نو دا لفظ دی الله کلی ده، یعنی مفهوم دی الله کلی ده. مفهوم معنا دی الله کلی ده. الله اسم ده، وضع ده، مفهوم کلی پاره. کلی چوک ده ذات، ذات من حقیقت، خو حقیقت خو کلی ده. لکه انسان حقیقت ته کلی ده. کلی چاته وایي چې جواز د ډیروالی پکې. یو ټکه واجب الوجود چې وجود یې ضروري ده خو دا کلی ده. واجب منه ضروري، وجود منه وجود چې وجود ضروري خو دا کلی ټکای ده. دا کلی ده، ډیروالی جواز ده پکې. په دې معنی سره چې دې کې خو څه تشخص نشته که نه. پسې مستحق لجمیع المحامد حقدار د ټولو کمالاتو ده خو دا کلی ده. کلی چاته وایي؟ یو مفهوم ته وایي چې تشخص نه وي پکې، د یوه کې تشخص نشته. تشخص د تا د ما ده، این دا تشخص ته رنګ، قد و قامت، زمان، مکان، دې تشخص وایي. دا خو نشته پکې. خو ذات من حقیقت دې کې تشخص نشته. لکه تا کې چې تشخص ته ما کې دا تشخص خو نشته پکې. چې کې تشخص نه وي خو کلی وي بیا. جزئی خو دې ته وایي چې تشخص یې پکې بیا په ډېرو نه صادق کېږي. تشخص له وجې په ډېرو نه صادق کېږي. ذات من حقیقت کېږي بس. دې کې تشخص کم دی. واجب الوجود ای وجب وجودو، واجب ټکی منه ضروري خو دا کلی ده. دې کې تشخص نشته. وجود دا کلی ده. وجود منه ما بالموجودیت چې دله وجه شای موجودیږي بس دا کلی ده. مستحق لجمیع المحامد دا کلی ده. حقدار ده دا کلی. ټول محامد لپاره صفات لپاره دا کلی. منزه عن النقائص دا کلی. تشخص خو نشته پکې. لہذا دا لفظ دی الله اسم ده، مدلول ذات کلی ده. دا اسم ده ذات پاره دا کلی، کلیات پاره وضع ده. لہذا دا کلی شو. بعضې داسې وایي اوس اعتراض په پیدا شو چې لکه دا کلی ده بیا لا اله الا الله دا بیا توحید څنګه فایده کوي چې دا کلی شو. دا الله ذات پاره وضع ده، حقیقت دا کلی، واجب ضروری دا کلی، وجود ما بالموجودیت چې کوم شی له وجې سره موجودیږي دا ته وجود وایي. ته دې وجود له وجې موجود یې، زه دې وجود له وجې موجود یم، دا کلی. مستحق لجمیع المحامد چې ټولو صفاتو مستحقي دا کلی. دا کلی شو بیا. دلیل یې څه ده چې دا کلی؟ او سوال وا پیدا شو چې دا کلی شو بیا لا اله الا الله توحید څنګه فایده کوي؟ مونږ صحابه و زمانه کې اوس چې څوک وایي لا اله الا الله بس دا موحد ده، دا مسلمان ده. اوس اقرار یې وکړو په توحید دی الله، الله یو منلی. اوس خو یو نشه بیا ځکه لا اله دا معنی نور الهه نشته، نور معبودان نشته، نور حاجت روا نشته، نور څوک مشکل کشان نشته الا الله مگر الله ده. او الله خو کلی کتا الله باندې که خطا ویل ذات پر وزه ده، ذات کلی، واجب کلی،
من ضروری خو دا کلی مستحق ته ټولو صفاتو دا کلی منزه نقایصونه دا کلی لکه تشخص خو نشته پکې نو بیا خو دې دا معنا شوه چې لا اله الا نور معبودان نه ونه الا الله مگر کلی منه کلی الله منه کلی مفهوم بیا چې کلی منه بیا خو توحید نشه ده ځکه کلی کې خو جواز د ډیروالی کلی چاته وایي جواز د ډیروالی پکې ځکه تشخص پکې نه وي چې تشخص نه وي بیا جایز ده چې ډیر شي لکه انسان کې تشخص نشته نو جایز ده چې ډیر شي یعنی څومره ډیر افراد دي تا کې اوس تشخص ته او جایز نه ده چې ډیر شي بس هغه یو یې په پې خبرې نو بیا توحید څنګه راغلی چې تاسو وایئ چې دا اسم ده اسم دې ته وایي چې دلالت کوي وصف نه دلالت کوي په یو ذات متعین خدا خو کلی پاره وضع کېدای شي عدالت خو تا کلی پاره وضع کړو کلی ذات پاره لکه دې ویل چې دا اسم ذات پاره ده ذات حقیقت ته وایي دا کلی واجب ضروری دا کلی وجود ما بالموجودیت دا کلی مستجمل جمیع صفات الکمال چې ټولو کمالاتو پر جامع دا کلی منزه نقایصونه دا کلی مې دا کلی پاره نام شه چې کلی پاره نام شه اسم شه دلالت یو په کلی بیا څنګه لا اله الا الله مفید دی توحید شه دا خدا توحید نه فائدہ کوي ځکه لا اله دا معنا چې نور معبودان نشته الا الله مگر کلی کلی الله او کلی خو کې خو جواز دی ډیروالی چې کوم چې کې جواز دی ډیروالی بیا خدا شرک شه دا بیا کفر ده چې تا الله منه کلی منه کلی کې خو جواز دی چای ډیروالی چې جواز دی ډیروالی عقیده دی دا کفر شو به څنګه دا توحید راغی جواب چې دا خو کلی خدا عقیده ور سره ده چې دې کلی نور افراد ممتنع دي یو فرد ده چې الله ده دا عقیده ده ور سره چې لا اله الا الله نور معبودان نشته مگر الله مفهومی کلی خو دې کلی نور افراد چې دي ممتنع نور افراد محال دي نه کیږي یو فرد ده چې الله ده بس توحید راغی کنه په خبر دا یو اباظ وایي چې نه دا لفظ دی الله اسم نه د علم ده علم وضعی لپاره د ذات مشخص لکه د تا نام علم ده دا وضع د لپاره د ذات مشخص داسې ذات چې تشخص لري چې ته زه بل ده نو بعد وایي چې اسم نه ده دا علم ده علم چا پر وضعی ذات مشخص داسې ذات چې تشخص لري لکه دا ما ذات ته د تشخص ته رنگ طول قد و قامت زمانہ مکان پټکای وغیرہ دا هر شی پکې دي نو علم منا چې دا وضع ذات مشخص پاره نو الله اسم نه ده چې وضع د ذات پاره بس که کلیه که جزئی الله علم ده ذات مشخص پاره وجه ده نو لی ذات مراد ذات مشخص علم ده چا پاره ذات مشخص چې تشخص لري کم ذات مشخص الواجب الوجود وجب وجوده چې وجود واجب ده متشخص ده واجب الوجود ده خود څه ده متشخص ده تشخص لري مستحق لجميع المحامد چې حقدار دي ټول محامد ده متشخص تشخص لري چې تشخص لري خو جزئی چې تشخص لري اچي جزئی کې جواز ډیروالی نه دا تشخص لري جزئی زه تشخص لرم جزئی جواز ډیروالی نشته څوک داسې وایي نو بعضې وایي علم للذات المشخص دا نام ده وضع ده لپاره د ذات شخصي چې تشخص لري واجب الوجود مشخص مستحق لجمیع المحامد مشخص چې تشخص لري تشخص چې کیا جزئی وي لا اله الا الله دا معنا چې نور معبودان نشته الا الله مگر جزئی علم الله باندې اقرار کوم چې دا جزئی حقیقی ده علم ده ذات مشخص پاره تشخص لري بس نو دا ذات څنګه تشخص لري مون خدا تشخص ترنګ وغیرہ کدو قامت مون خدا تشخص الله تشخص ده وجود ده دی الله وجود عین ذات ته عین حقیقت ته بس دا تشخص ده دی الله وجود څه ده عین ذات ته عین حقیقت هم دا تشخص ده نه دا معنا الله اسم علم ده لذات ذات مشخص پاره
واجب الوجود چې وجود یې ضروري ده مشخص، او مستحق ته ټولو محامد ده مشخص، دا جزئی شو. الله اله الا مفید توحید شو، ځکه لا اله الا دا منه چې نور الهانه منه، یو ذات یو الله منه چې مشخص جزئی ده. مزه توحید ده کنه، بعض داسې وایي. ته په محمد اوس وایي والعدول الى الجمله الاسميه للدلاله على الدوام والثبات. اوس دفع د سوال کې چې لکه بنده وظیفه خدا ده، بنده خدا حدیث ده، اینه زه حدیثم، ایما وظیفه ده چې زه څومره عبادت کوم دا حدیث دي، نه یا پیدا شي کنه مونږ نو اومک سبحان الله نشته اوم ویلای، نو بندگان حدیث دي یعنی نو پیدا شوی دي، نو دو چې عبادت کیا حدیث دي. نو پکار دا چې تا جمله فعلیه ویلې وای، ځکه فعلیه دلالت کوي په حدوث، فعلیه په چا دلالت کوي؟ حدوث، ځکه فعل حدیثی کنه. نو دا څه بده ویل چې نحمد الله، دا څه بده ویل احمد الله، ځکه دا فعلیه بده ویلا، ځکه ته حدیثه نویا پیدا شوی، تا عبادتونه خبره حدیثی دي نیا پیدا شي. نو پکار دا چې تا حمد حدیث ویلا وای، دا څه دی ویل وای نحمد الله احمد الله، چې دا جمله فعلیه ده چې په حدوث دلالت کوي. دا وایي ولو دل للجمله الاسميه للدلاله على الدوام والثبات. وای دا جمله اسمیه مې ذکر ویلا چې د الله استحقاق بیانو، یو دا چې زین ټیک ته خو حدیثه نه پیدا شوی چې زه کوم ذکر کوم حدیث ته، خو د الله استحقاق بیانو. الله استحقاق دادا چې دا موصوف ته د صفت حمد دائمه ده، همیشه حمد، دوام ثبات، دوام من همیشه حمد لایق تدای. ادې باندې جمله اسمیه دلالت کوي. الحمدلله اسمیه په دوام ولې دلالت کوي؟ ځکه اسمیه کې مبتدا یا خبر یو نسبتی، زید ولار ده، یو مبتدا زید، یو قائم خبر، یو نسبت ده. نو جمله اسمیه دلالت کوي په نسبت، نسبت په جمله اسمیه کې همیشه وي. ولې؟ دلیل د حدوث نشته کنه، په اسمیه کې دلیل د حدوث نشته، خو یو مبتدا یو خبر یو نسبت، نسبت معنا همیشواله ده، ځکه دلیل په حدوث نشته. ولی دلیل د حدوث خدا ده چې یا دا نسبت په جمله فعلیه ذکر وای، یا په ماضی ذکر وای، یا په مضارع ذکر وای، به فعل وو، به فعل کې حدوث وو، خو نشته. چې نشته نو نسبت په جمله اسمیه کې درد کې په دوام. نو زه د الله استحقاق ته اشاره کوم. زه داسې وایم چې ټیک ته مونږ خو هم چې وایو حدیث وایو، په کار چې ماضی یا مضارع مې ویلې فعل، فعل په حدوث دلالت کوي، خو زه د الله استحقاق بیانوم. الله چې مستحق ته د حمد حادثه نه ده مستحق چې حدیث حمد وای، هغه نه ده الله مستحق، ځکه الله ازلی ذات ته حمد حدیث چې ماضی یا مضارع سره وای دا الله صفت نه ګرځي. الله استحقاق دادا چې دا لایق ته حمد دائمه ده، همیشه حمد پر ده مستحق ته، حدیث نه. ځکه ما جمله اسمیه ویله، خو جمله اسمیه ولې درت کې په دوام، په ثبات، ثبات دوام یو معنا، همیشوالی باندې ولې درت کې؟ ځکه اسمیه معنا نسبت ته، دا مبتدا خبر منځ کې نسبت څه ده؟ نسبت تام چې مخاطب ته فائدہ ورکړي، دا مدلول دی جمله اسمیه ده، دی باندې اسمیه درت کې. نسبت کې معنا د دوام پرته ده، نسبت کې څه پرته ده؟ نسبت کې معنا د څه پرته ده؟ دوام. ځکه فعل څه نه ده کنه چې په حدوث دلالت کوي، نسبت خو خالی نسبت ته، تعلق ته مبتدا خبر منځ کې، بس دې کې معنا د دوام پرته ده، ځکه فعل خو نه ده ذکر ماضی لا مضارع، حتی چې حدوث باندې دلالت کوي. ځکه ویله والعدول الى الجمله الاسميه چې ما عدول وکړ فعلیه نه اسمیه ته، الحمدلله مې ولا مبتدا خبر لید دلالت علی الدوام و ثبات، دې لپاره چې درته کې په دوام مې شوالی چې د الله مستحق ته، الله دې مستحق ته چې د پر کم حمدی حمد دائمه، الله دې مستحق ته. افعلیه چې د کمازی وای کوم مضارع اخ په حدوث دلالت کوي، په چا دلالت کوي؟ الله دې حادث حمد لایق نه ده. اوس کته وای چې بیا خو الله مونږ چې حمد وای الله پر دا خو ټول حدیث وایو، سبحان ربی العظیم نه، سبحان ربی الاعلى، الحمدلله ټول حدیث وایو، الله پر دا صفت نه ده. بیا څنګه شو ده؟
مونږ الله پر چې کوم حمد وایي منځونه کو ذکر کو سبحان الله دا ټول حدیث ته وایي پیدا کیږي نه وایي پیدا کیږي او ورکیږي پیدا کیږي او ورکیږي دا حدیثي بیا څنګه مونږ الله پر داسې عبادت کو چې حدیث ته مونږ وایي څه وکنه مونږ هم د حدیث وایو بیا دا الله ته حاضر شي الله راضي شي چې تا نیت سره ویلی صحیح عقیدې سره نو الله راضي شي د دې انعکاس تا ته وکړي ته ورسره پاک شي لکه د انور انعکاس مونږ ته ده یعنې چمکې مونږ باندې لګي نو مونږ ورسره رڼا کوو بجلی بله کې انعکاس یې تا ته کېږي یعنې هغه هغې عکس هغه روشنایي په تا لګي نو دا حمد داسې ده یا عبادت مونږ خو یې حدیث وایو مونږ خو په دې نه یو قادر چې همیشه حمد وایو دوام طریقې سره دا خو مونږ قدرت کې نه ده خو دا ده چې مونږ خو حدیث حمد وایو خو دا حدیث خو د الله صفت نه ده خو چې دا الله ته حاضر شي تا نیت سره ویلی نو الله تا نه راضي شي دا د الله صفت نه ګرځي دا خو حدیث ده انعکاس یې تا ته وکړي دا شعاع دا چمک دی دا تا ته منعکس شي په تا ولګي چې په تا ولګي نو ته ورسره پاک شي په پوهېږې که نه نو مونږ خو حمد چې وایو حدیث یې وایو د دې انعکاس مونږ ته کېږي حدیث حمد وایو الله ته حاضر شي الله راضي شي چې نیت سره دی ویلی الله پر خو صفت ګرځي نه لکه دا خو حدیث حمد ده حدیث خو د الله صفت نه ګرځي خو انعکاس یې تا ته وشي چمک په تا ولګي نو ته ورسره پاک شي او ته ورسره خوشحاله وې روح ته خوشحالي ایو دا نه چې الله یې مستحق ته الله چې مستحق ته د هغه حمد مستحق ته چې په جملې اسمیه ووایي الحمدلله ځکه اسمیه په دوام دلالت کوي نو الله دې داسې حمد مستحق ته چې حمد دائمه ده همیشه داسې نه چې حدیث حمد حدیث پر ځای نه ده مستحق خو مونږ په حدیث قادر وو مونږ خو بل ویلی نه شو مونږ خو که وایو خو الحمدلله الحمدلله دا ټول حدیث وایو خو دا چې الله ته ورغی حاضر شو تا نیت سره ویلی نو ته الله تا نه راضي شه انعکاس یې تا ته وکړ چمک یې په تا ولګېدی نو ته پاک شوې مونږ په دې مکلف وو باقي الله چې مستحق ته د یو حمد مستحق ته چې په طور د اسمیه سره چې په دوام دلالت کوي په پوهېږو په خبره ښه جي ځکه وایي والعدول للجملة الاسمیه عدول وکړه جملې اسمیه ته للدلالت چې دلالت وکړي على الدوام والثبات په همیشوالي وتقديم الحمد باعتبار انه اهم نظرا الى كون المقام مقام الحمد دا پر سوال کوي چې لکه حمد اهم ده ځکه ثنا د رب ده اهم ده خو د مقام له وجې اهم ده دغه مقام چې ده دا اوس دا تقاضا کوي چې ته د الله صفتونه ووایه ولې کتاب شروع کوي حدیث کې راځي چې تاسو حمد وایو دغه مقام دا شروع دا یو مقام ده دا دې تقاضا کوي چې ته حمد مخکې ووایه ځکه دا مقام د ابتدا د کتاب ده کتاب د ابتدا دا غواړي چې ته د الله ثنا ووایه نو دا مقام د دې تقاضا کوي چې ته حمد ووایه خو دا لفظ د الله چې ده دې کې خو اهمیت ذاتی ده دا خو مقام خبره نه ده هر وخت الله اهم ده ځکه الله داسې ذات ته چې د کمالاتو مرکز ده د لوی مرکز ده هر وخت د الله د لوی مرکز ده نو دا غواړي چې الله کې خو اهمیت ذاتی ده ځکه د کمالات تی پکې صفات لري نو صفات و کمالات له وجې نه دائما کمالات لري نو د دې تقاضا کوي چې الله کې اهمیت ذاتی ده دا څنګه چې خاص وخت سره خاص ده خاص وخت سره نه ده خاص ذات الله کې اهمیت ده کمال ده پکې ځکه ذات الله نور ده مطلق پاک ده کمالات دي صفات لري هر وخت دا تقاضا ده چې ته الله ووایه نو تا به داسې ویله که نه چې لله الحمد الله به دې مخکې کولی حمد به دې وروسته کولی ځکه الله کې اهمیت ذاتی ده حمد کې خو اهمیت ذاتی نشته اهمیت مقامی ده یعنی دا اوس مقام دې تقاضا کوي چې ته حمد مخکې کا
لکه دا اوس مقام دی شروع ده او شروع دا وایي چې ته حمد مخکې ووایه پوهېږو که نه نو حمد دې مخکې ولې ویلی الله به دې مخکې کولی که نه دی وایي ګوره دا ده چې حمد کې اهمیت ته ټیک ده خو مقام یې تقاضا کوي الله کې اهمیت ته چې ذاتی اهمیت ته ذات ته الله دې اهمیت تقاضا کوي خو دا زده که چې اهمیت مقامی د رعایت کول اولای د اهمیت ذاتی نه رعایت مقامی رعایت چې دا اولای چې ته د مقام رعایت وکې د اهمیت ذاتی نه ځکه بیا خو مقام بلا رعایت پاته شي نو دا مقام خو د حمد مقام ده نو مقام رعایت مقام دې تقاضا کوي چې ته حمد ووایه رعایت خیال ساتل د مقام اولا ده د اهمیت ذاتی نه یو خاص ټیم ده که نه د حمد خو بیا حمد نه کېږي حمد خو به اول کې وایي نو دا خاص مقام دې تقاضا کوي چې ته حمد مخکې ووایه دا یې سوال وکړه نو رعایت مقامی اولا ده د رعایت ذاتی نه ځکه وایي دی وایي و تقدیم الحمد د حمد یې مخکې کړی ده په الله باعتبار انه اهمو په دې اعتبار انه د حمد اهمو نظرا د خیال سره الى کون المقام مقام الحمد چې مقام د حمد ده دا اوس مقام چا مقام ده حمد ځکه اول ده که نه اول مقام د دې ده چې ته حمد ووایه اوس که ته په مقام په تقاضې عمل نه وکړې دا خو د حمد پرېښودی دا حمد نه کېږي الله کې خو اهمیت ذاتي ده هر وخت ویلی شي الله کې خو څه ده اهمیت ذاتي ده ذات با برکات تا عین کمالات تا پاک ته هر عیب نه هغه ذات په اعتبار هم ده هر وخت ویلی شي حمد کې هم مقام تقاضا ده دا اوس اول د کتاب ده دا دې مقام ده چې ته حمد اول کې ووایه حدیث وایي چې تاسو حمد وایه اوس که زه مقام په تقاضې عمل ونه کړم بیا خو حمد پاته شي الله کې کوم اهمیت ده ذاتي هغه هر وخت ویلی شي دا ګوره ځکه یې ویله وقدم الحمد حمد یې مخکې کړ باعتبار په دغه اعتبار انه اهم چې دا حمد اهم ده نظرا الى کون المقام مقام الحمد په دغه خیال سره چې دا مقام د حمد ده مقام تقاضا دې کوي چې ته حمد وایه چې هغه اول د کتاب ده دا مقام ده دا دې تقاضا کوي چې ته څه ووایه حمد ووایه کما ذهب صاحب الکشاف دا یې تایید پېښې وایي لکه دې ته ضیاب کړی د صاحب کشاف په تقدیم د فعل کې فی تقدیم الفعل فی قوله تعالی په دې قول دی الله کې چې اقرا بسم ربک یعنی زمخشری باندې سوال وارد شه چې لکه اقرا بسم ربک اقرا قرات ته اسم ربک دی الله نام ده نو الله نام خو ډېر لوی ده هغه ډېر اهم ده قرات نه نو بیا خو ربک مخکې کول پکارو په اقرا باندې بدلته اقرا مخکې ده په ربک دا سوال پیدا کېده چې اقرا قرات ته اسم ربک خو د الله نام ده الله نام خو ډېر لوی ده اهم ذاتی ده هر وخت کې اهمیت ته هر وخت با برکات ته هر وخت با کمالات ته د کې اهمیت ذاتی ده نو په کار دا و چې دا د مخکې کړی په قرات که نه قرات کې خو اهمیت ذاتی نشته دا جواب کې صاحب کشاف چې دا ټیک ده چې الله نام کې اهمیت ذاتی ده خو دا قرات څه ده دا مقتضی المقام ده مقام دا غواړي چې ته قرات وکړه د الله په نام اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق دا مقام چې جبریل وحی بیانوي نبی ته هغه مقام تقاضا دی قرات کوي چې تو ووایه د الله نام کنه دغه تقاضا کوي ځکه اقرا مخکې کړی ده په اسم ربک چې مقام دی قرات تقاضا کوي چې ته د الله نام په خولې واخله دا مقام دی دې تقاضا کوي اگر که الله نام کې اهمیت ذاتی ده خو مقام کې تقاضا دا ده چې جبریل وحی راوړي نو مقام دې تقاضا کوي چې ته قرات وکړې د الله نام باندې په پیغمبر ځکه ویله کما ذهب الی صاحب الکشاف لکه دې صاحب کشاف کړی ده په تقدیم الفعل په تقدیم د فعل کې په قوله تعالی په دې قول دی الله کې اقرا بسم ربک علامه سیجی بنا په دې چې رائے برشي چې قرات د مقام تقاضا وا د کې اهمیت مقامیو چې جبریل وحی راوړه نو وحی چې راوړه نو وحی کې بنیادی دا خبره ډیره مقصد و چې ته تلفظ وکړه د الله په نام دا تلفظ ډیر مقصد و ځکه هلته اقرا مخکې کړی ده و ان کان ذکر الله اهم اگر که نام د الله ډیر شان لري
نظرا الی ذاتی په نظر سره ذات ته الله ته خو ډېر شان لري خو مقام دی قرات ته بیا